ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې د هغه چا پټکي غورځېږي د هغه چا ګیرې مبارکې لړېږي چې چا په زړه کې قرآن پاک پروت دي. و ظالمانو تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ؟ د سیاست په نوم باندې تاسو دومره ظلم ولې کوئ؟ تاسو دومره زیاتې ولې کوئ؟ سیاست په خپل ځای دی یار، که څوک هر څه کوي، خو کم از کم د سیاست په وجه باندې تاسو دومره ظلم مه کوئ. د سیاست په وجه باندې تاسو یو بل ته لاس مه اچوئ. د سیاست په وجه باندې تاسو د عالمانو بېعزتیانې مه کوئ. تاسو د هغه چا بېعزتي کوئ چې کم خلک ستاسو په کار راځي. دا سیاست ستاسو په کار نه راځي. همدغه حکمرانان دي چې نن یو بل سره جنګېږي، سبا له به یو وي. که هغه عمران خان شو، که هغه مولانا فضلالرحمن شو، که هغه شهباز شریف شو، که هغه نواز شریف شو، دا ټول په خپلو کې یو دي. صرف جنګېږو پې مونږ خلک، مونږ یو بل له سرونه ماتو، مونږ ټول وروڼه یو. راغون شئ، یو بل کې مینه پیدا کوئ، محبت پیدا کوئ. ولې دا شانتې کوئ؟ ګوره که تاسو سوچ وکئ، ستاسو چې مړه شئ ستاسو سترګې پټې شي، ستاسو جنازه څوک کوي، ستاسو په قبر په غاړه باندې مسلې څوک کوي، ستاسو نکاح څوک تړي، همدغه ملایان تړي. دی ستاسو په کار راځي په هر څه کې. تا راستی که دا ملایان نو چې زمونږ به څه حال و؟ مونږ ته د قرآن پاک سبق څوک کوي، مونږ ته ټول زده کړه څوک راکوي؟ په خپله سوچ وکئ چې مونږ د قرآن پاک ختمونه چا سره کړي دي؟ همدغه ملایانو سره هم کړي دي. نوم عمران خان سره کړي دي، نوم نواز شریف سره کړي دي. بیا ولې دومره ظلم کوئ؟ ولې دومره زیاتې کوئ؟ قدرمنو، تاسو ته به ښه پته وي چې په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ چې د پاکستان په حالاتو باندې سبا چې کوم حالات دي، الله پاک دې هغه وکړي چې کوم کې زمونږ خیر وي. زمونږ دپاره به هغه حکمران ښي چې کوم حکمران سره زمونږ د غریبو خلکو غم وي، او کوم حکمران سره زمونږ د خپل پاکستان غم وي، او چې کوم حکمران سره زمونږ د اسلام غم وي. قدرمنو، تاسو به ګورئ په سوشل میډیا باندې پی ټي آی والا پی ډي ایم والا پسې خبرې کوي، پی ډي ایم والا پی ټي آی والا پسې خبرې کوي. یو پسې لګیا دی، بل پسې لګیا دی، یو بل ته هغه بدې ردې وایي، او د سیاست په وجه باندې یو بل سره جنګونه کوي. نو دا شانتې بالکل کول نه دي پکار. ګوره مونږ له هېڅوک سوم نه راکوي. مونږ چې څه غواړو مونږ به د هغې لوی ذات نه غواړو. خو کم از کم سیاست په خپل ځای دی. که څوک عمران خان سپورټ کوي او که څوک پی ډي ایم سپورټ کوي، هغه د هر چا خپل ایمان دی. خو کم از کم زما دا یو میسج دی، زما دا یو ریکویسټ دی، زما دا یو وړوکی شانته پیغام دی چې د سیاست په وجه باندې تاسو ازادي مسلو ته مه ځئ. بیا کم از کم تاسو چې کوم دی د علما کرامو بېعزتي مه کوئ. بالکل دا شانتې کول مونږ له نه دي پکار. دې به مونږ نه خدای پاک تپوس کوي. تاسو کتی شئ چې دا پر سکرین چې تاسو ته کوم مولانا صاحب ښکاري، د ده نه ږیره مبارکه لړېدلې ده، د ده نه پټکی غورځېدلی دی د سیاست په وجه باندې. بهرحال چې هر څه وکړو وه، او زه پکې ډېر دننه نه ځم، خو بهرحال دا شانتې بالکل مه کوئ. دا ګناه دی، دا زیاتې دی، دا ظلم دی. او بس زمونږ به دعا دغه وي چې الله پاک دې هغه وکړي چې په کوم کې زمونږ د عوامو، زمونږ د ملک او زمونږ د اسلام خیر وي. دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې هر یو مسلمان ته زما دا ویډیو ورسي. د خدای خاطر وکړئ. د سیاست په وجه باندې د عالمانو بېعزتیانې مه کوئ.